یطوعهم الناس، خلق به پیمال کوي، خپې به پرېږدي. او په جهنم کې الله رب ذوالجلال دې متکبرینو له یو جیلخانه جوړه کړې ده. هغه جیلخانې ته بولس وایي. په حدیث مبارک کې ورته بولس یا بولس الفاظ راغلي دي. نو د پاسه به پې د تمام اورونو سردار وي او لاندې به دقه دا وینې زوی د جهنمیانو اسکي. دا متکبرین به الله رب ذوالجلال داسې ځای ته بوځي. نو تکبر یو لویه بیماری ده د انسان د هلاکت دپاره. کله چې انسان تکبر شروع کو بس لاړو دی غرق شو او دی هلاک شو. ما ته وی کله انسان په یو سیز باندې تکبر کوي، په بل سیز باندې تکبر کوي. تمام اقسام د تکبر دا قبیح دي. کو یو انسان په عبادت باندې تکبر کوي، الله رب ذوالجلال دغه عبادت هم نه دی خوښ. بنی اسرائیلو کې یو دوه کسانو، یو ته خلیع بنی اسرائیل وي او بل ته عابد بنی اسرائیل وي. خلیع په معنا دا مفسد سره د فساد کوونکي سره، او دا بل عابد د بنی اسرائیلو. نو وی دا عابد چې و دا عبادت گزار، دله الله رب ذوالجلال دا صفت ورکړو. دا به چې په کوم ځای باندې تېرېدو نو د ده په سر باندې به رویز وه، د نور نه به پې سورې کېدو، دی به روانو هر طرف ته به چېتو. یو وارې دغه خلیع بني اسرائیل دا کم چې مفسد انسانو او په ځمکه باندې فساد کو، دغه عابد د بني اسرائیلو دی روانو، دغه هم ورپسې راغی، دی هم ورسره په لار باندې شریک شو. اوس په سر باندې رویز ده. نو دا عابد چې دی دیم روان دی، او دغه مفسد او خلیع چې ورته ویلې کېدو دیم روانو. خو دا مفسد انسان د دې وجه نه راغی، دا عاجزي وکړله چې د دې عابد د وجه را باندې کو الله پاک چرته رحم وکړي. او دا عابد چې ورته وی داسې وکتل، نو په زړه کې دا تکبر راغی چې یو دومره ناکاره انسان ما سره روان، او دومره پریوتل انسان ما سره روان دی. کله چې په زړه کې دا تکبر راغی، الله رب ذوالجلال شان او قدرت ته ګوره، دوی روان دي، دا عابد د بني اسرائیلو په یو لار باندې تو شو او دا بلم تو شو بل طرف ته. الله رب ذوالجلال هغه وریځ راواغسته، او کوم ته چې د مفسد وي، کوم ته چې خلیع وي، د هغه په سر باندې الله رب ذوالجلال هغه وریځ روانه کړه او د متکبر د سر نه واغسته. اگر چې عابد الله رب ذوالجلال متکبر انسان هلاکي. صاحب منګه دوه ورځې مونځ وکړو، بیا بل ته سپک ګورو. منځګزار ځان ته منځګزار وایو، دا بل ته بیا بې المازه وایو. نه صاحب دا تکبر دی. کو 15 وخته مې مونځ وکړو او څوک لږ د جمع نه لیټ شو، نو زه ورته دقلته ولاړ یم، ته اوس رالې، زه خو 3 بجې راځم او د الله عبادت کوم، او زه خو انخته یم الله ته سجدې کوم، زه خو ډېر پاک انسان یم. دا تکبر دی صاحب. کېدی شي چې دغه جمع ته قضا شوي دي، کېدی شي چې دا یو مونځ کوي او یو نه کوي، دا د الله په نسبت زیات اوچت وي. متکبر انسان الله پاک نه خوښ. اگر کو تکبر په عبادت کې ولې نه دی، اگر کو تکبر د الله په ذکر کې ولې نه دی، متکبر انسان الله پاک نه خوښ. دا اونه وی چې زه د الله په نسبت باندې رسیدل انسان. حدیث مبارک کې راځي، وای چا چې وی خلق هلاک شو، پلان کې ګناه باندې خلق هلاک شو، پلان کې ګناه باندې خلق هلاک شو. آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل اهلکهم، دا د ټول نه زیات هلاک کیدونکي دي،
ځکه چې د دې نور ته سپکو کتل د تکبر کو د لویو کړله الله رب ذوالجلال دغه د ټولو نه زیات هلاک کړی دی. نو که تکبر او لوی په عبادت کې ولې نه وي الله رب ذوالجلال یې نه خوښوي. منګه په عبادت کې تکبر کو، په علم کې تکبر کو، په مال کې تکبر کو، په حسب او نسب کې تکبر کو، دا ټول قبیح عملونه دي. رسول الله مبارک دغه شانته ناستو یو صحابي بلته وی په جنگ شو، ورته وی تا ته پته لګي زه د چا زوی یم او زما پلار څوک زما نیکه څوک، زه خو ډېر د لوی خاندان سړی آقا انعامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل وی دغه رنګې موسی علیه السلام ناست او یو دوه کسان را ولګېدل او یو بل باندې دا تکبر او دا لوی کولا په نسب باندې و یو ورته وی چې ګوره زه د پلان کې زوی یم هغه هم ته ښه پېژنې، بیا هغه د پلان کې زوی و هغه د پلان کې زوی تر دې چې 9 کسان ورته ذکر کړل چې زمونږ 9 کسان اوچت اوچت شخصیات تیر شوي دي او لوی لوی کسان تیر شوي دي. الله رب ذوالجلال په موسی علیه السلام باندې وحی راولېږله چې ته درته ووایه چې التسعة فی النار، تا چې دا کم 9 کسان یاد کړل دا 9 واړه په اور کې پراته دي، وانت عاشرهم او ته لسمې د دوی نه. په نسب باندې فخر، په مال باندې فخر، په علم باندې فخر، په جمال باندې فخر، په حسن باندې فخر، دا ټول الله رب ذوالجلال نه خوښي. کو یو انسان له الله پاک علم ورکړی دی او وی دی وی چې د دې لپاره د علم کړی دی چې دی په خلکو باندې خپل علم خرڅوي، د شپې ټوله شپه لګیا دی کتاب ګوري، د شپې ټوله شپې په ځان باندې شوګیره کړه د پاره د دې چې سبا له زه یو عالم راګیر کم، سبا له د دې چې زه خلک ماته لوی عالم ووایي. دا تکبر دی، دا افتخار او فخر دی. الله رب ذوالجلال داسې انسان نه خوښوي. آقا انعامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان فرمایي چې الله رب ذوالجلال بیان فرمایي الکبریاء ردائی، دا لوی زما صادر دی، والعظمت ازاری، او عظمت دا زما لنګ دی. فمن نازعنی فیهما، چا چې ما سره پدې کې اون خطل جنگ را سره پکې وکړو قذفته فی النار، زه به اور ته ورګزار کړم. نو تکبر به نه کوي، بل انسان به د ځانه سپک نه ګڼو سیبه. آقا انعامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان فرمای وای د انسان د پاره د ټولو نه لوی شر دا دی ای یحقر الناس، دا چې د خلک سپکو ګڼي. دا وای زما د جامې کس نه دی، منګه وایو کنه دا زما د جامې کس نه دی، دا زما د ناستې پاستې کس نه دی. نه، دا تکبر دی. او متکبر انسان الله رب ذوالجلال نه خوښوي. د متکبر انسان ځای ماته ته وي چې دقه بلوس چې قیدخانه د جهنم د دقه ځای دی. آقا انعامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان فرمای لا يدخل الجنة، جنت ته به نه داخلیږي من کان فی قلبه مثقال حبة من خردل، د ذرې برابر د وری د دانې برابر د د په دې زړه کې څه دی من کبرن، تکبر دی، دقه انسان به جنت ته نه داخلیږي. نو صحابه ډېر هوښیار خلک. ثابت ابن قیس ابن شماس رضی الله تعالی عنه رسول الله مبارک ته وی رسول الله مبارکه وی زه خو احب الجمال، دا زینت خوښومه، دا زیب و زینت خوښوم، ښکلې کپړې خوښومه، پاکي خوښومه. رسول الله مبارکه دام تکبر دی.
آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل نه دا تکبر نه دی، لیکن بطر الناس بطر الحق وغمس الناس. بطر الحق چې حق نه منې، انسان درته حق خبره وکړي او ته ورته وایې چې نه منم، دا تکبر دی. وغمس الناس او خلق سپک ګڼل، خلقو ته سپک کتل، نه دا صفایي د غضب و زینت، دا تکبر نه دی. خو تکبر دا دی بطر الحق چې حق خبره درته وشي او ته په دقه ټیم کې وې نه 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 حق رد کول نه منم، دا تکبر ده. وغمس الناس خلق سپک ګڼل. نو انسان چې کله الله رب ذوالجلال د ده هلاکت وغواړي نو په زړه کې ولا تکبر راولي، په زړه کې ولا لویي راولي، دی بیا بل انسان ته سپک ګوري، د حقارت په نظر سره ورته ګوري. الله رب ذوالجلال کو ولا ډېره هم لویه مرتبه ورکړې وي، په سکندونو کې د هغې مرتبې نه خلاص کړي. دا اوس ګوره دا څومره دا حالات چې په موږ راغلي دي، دا څومره فتنې او فسادات چې دي، هر یو انسان بل یادي، ځان څوک نه یادي، دا هم تکبر دی. دا وایي د پلانکي د لاسه په موږ باندې راټیټه ده، او دا د پلانکي د لاسه نه. چېرته دا موږ سوچ نه دی کړی چې دا کم حالات او فتنې او فسادات په موږ باندې راغلي دي زموږ د خپل نفس د وجې راغلي، نه موږ بل یادو چې دا خو پلانکي دی، د پلانکي د وجې دا خو هغه ګناه کوي، هغه ګناه کوي. د دې تمامو خلکو ګناهونه موږ ته ښکاري او خپل راته نه ښکاري، او پتوې لګو په هغو باندې، نو دا هم تکبر دی. نه نه صاحبه، هر څومره عبادت چې دی وکړو او په زړه کې د تکبر راغی، هر څه لاړ غرق. الله پاک متکبر انسان نه خوښوي، نو چې انسان متکبر شو الله پاک یې نه خوښوي، عبادت به ورله څه قبول کړي. د متکبر انسان عبادت الله رب ذوالجلال نه خوښوي. هر انسان موږ له پکار دی چې د ځان اوچت وګڼو، موږ له پکار دی چې هیڅ یو انسان ته سپک ونه ګورو. دا غرق خو موږ دقلته یو چې ځان اوچت ګڼو او بل سپک ګڼو. او علما بیان فرمایي دا د متکبر انسان دی ځان اوچت ګڼي او ځان لوی ګڼي. خو د ده مثال چې دی په غر د ختون کې دی. کله چې دا انسان غر ته خیږي نو ده ته دا لاندې خلک واړه واړه ښکاري، خو دی دا سوچ نه کوي چې د خلکو ته زه څومره ښکارم. د خلکو په نظر کې هم دا نه راځي دا کم انسان چې غر ته خیږي او د غر څوکې ته وخیږي نو لاندې خلک ورته واړه واړه ښکاري، خو دی د خلکو په نظر کې هم الله رب ذوالجلال ورکوټې کړی وي. نو دا متکبر انسان ځان ته اوچت وي او د خلکو په نظر کې دا سپک وي. مونږه پښتانه، مونږه پلان کې او مونږه الله رب ذوالجلال متکبر انسان نه خوښوي. د چا په خوله باندې چې دا الفاظ راغلي مونږه، وایي دا شیطان چې دی ده ته چا ووایي چې یو نصیحت راته وکړه، نو وایي ده ورته ووایي چې داسې مه وایه چې زه یم، داسې بشې چې لږه زه یم، داسې مه وایه چې زه یم، داسې بشې چې لکه زه یم. انسان وی انا زه یم، الله رب ذوالجلال مردود کو. چا چې ویلي چې منګه او زه، الله رب ذوالجلال مردود کړی دی. الله رب ذوالجلال دې د تکبر نه وساتي او الله رب ذوالجلال دې زموږ د ټولو تواضع نصیب کړي، عجزیم دې نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. دعا کې سمې په دې ملک توفیق راکړي، خپل د خپل دیدار هم نصیب کړي، حرمین شریفین ته هم نصیب کړي، هر کار د خپل رضا دپاره وکړي. الله څوک بیماران دي ته له شفا ورکړي، څوک قرضداران دي الله ته د قرض نه خلاص کړي، چا روزګار انشاءالله حلال روزګار ورکړي، چا اولاد انشاءالله اولاد ورکړي، چا نارینه اولاد انشاءالله نارینه اولاد ورکړي، حیا ژوند هم نصیب کړي، بې حیا هم وساتي، بې عزتۍ هم وساتي. الله چا څه مشکلات دي تمام مشکلات حل کړي، الله چا شریعجات تمام شریعجات پوره کړي. د خپل ملک ته دعا کړي الله پاک پکې امن قایم کړي، د امن جنډې پکې الله پاک وخوځولي کړي، دین محمدي سره څوک هم امداد کوي په هر جامې کې الله ته حافظ او ناصر شي.
دین محمدی ته څوک هم نقصان رسي په هر جمع کې الله تینیس او نابود کړي یا الله کوم مسلمانانو کې الله ورته هدایت وکړي خو د هدایت لایق نه وي الله هغوی هم نیست او نابود کړي یا الله زمونږ د مدارسو حفاظت وکړي یا الله زمونږ د تبلیغي مراکزو حفاظت وکړي یا الله زمونږ د خانقاګانو حفاظت وکړي زمونږ د سنګر د مجاهدینو حفاظت وکړي مجاهدین څومره د دې قید او بند کې الله ته د رهایی بندوبست وکړي کم شهیدان شوي الله ته درجات بلند کړي اسلام غالبه کړي کفر مغلوبه کړي یا الله څرنګه چې 1400 کاله مخکې تا دغه نجس قومونه زمونږ د آقای نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د لاس غلامان ګرځوي یا الله هغه دور بیا راوستی کړي اسلام غالبه کې کفر مغلوبه کې مردگان د اهل اسلام څومره وفات شوي الله تمام کامل مغفرت نصیب کړي خصوصا زمونږ د دې کلي د سان الله مامادي کور والا امیر د شهنشاه د مور مخکې ورځو کې وفات شوی دعا کې یاد کې الله پاک مغفرت نصیب کی قبر جنت د باغچونه باغچه وګرځي وارثانو ته صبر جمیل ورکي څومره مردگان د اهل اسلام وفاشي الله تمام کامل مغفرت نصیب کی صلی الله تعالی علی خیر القی محمد وعلى اله وصحبه اجمعین برحمتک سنت کوي چالک